الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة دا سورة په اعتبار د نزول سره ویلې شي 15 نمبر سورة ده. اوس خبره ذکر کوله د صحابه په اجماع سره دا د قرآن مقدسه ابتدا و افتتاح د دینه کوي. وجه ولدا ده چې سورته فاتحه ته ویلې شي اجمال د قرآن. دا د قرآن مقدسه خلاصه او طریقه دی چې اجمال مقدمي او تفصیل ورپسې وروسته معانی او کتاب سوجه ذکر کوي چې تفصیل بعد الاجمال اوقع فی ذهنه. دا ذهن ډېر خالی چې یو خبره مختصره وکړي شي او بیا د هغې تفصیل سره خبر وکړي شي. نو دا د قرآن اجمال. د دې وجې نه د آسماني کتابونو چې څونه علوم دي دا الله راجمع کړي دي د قرآن په مفصلاتو کې. او مفصلاتو کې چې کوم علم دی الله دا راجمع کړی دی په دې قرآن مقدسه. او د قرآن مقدسه علوم الله جمع کړي فاتحه کې او د فاتحې علوم دی راجمع کړي دي بسم الله کې. او د بعضې حضراتو اساتذو نه درس مقبل مؤوردل چې هغوی به فرمایل دا علوم راجمع دي په بعد بسم الله کې. هغه علوم چې راجمع کېږي نو د جمع کېدلو دپاره وجه دی چې دا علوم په درې قسمه دي. یو علوم الهیه وي، دې ته ویلی شي اصلاح د عقیدې. دویم ته ویلی شي علوم شرعیه، دنیا کې چې کوم ژوند دی پسه تېرېږي. او دریم ته ویلی شي علوم د معاد، د آخرت علوم، د معاد علوم. دا د آسماني کتابونو علوم دي او دا قرآن کې ذکر دی او دا درې واړه سورت فاتحه کې هم دي. الحمدلله دا علوم الهیه دي چې د الله جل جلاله صفات بیانېږي، د الله د ذات تذکره ده، اصلاح د عقیدې ده. دا یو علم دی چې عقیده د الله په ذات باندې هغه مستحکم او صحیح شي. او دویم علوم شرعیه دي چې دنیا کې ته ژوند تېری په هغې باندې د الله بندګي او عبادت دی، د الله د حکم برابر چلېدل دي. نو ایاک نعبد و ایاک نستعین. او دریم علوم د معاد دي، آخرت باندې عقیده ساتل. نو مالک یوم الدین دا د قرآن علومو دا په سورت فاتحه کې. او دا درې واړه علوم په بسم الله کې هم دي. بسم الله الله کې علوم الهیه ته اشاره ده. او الرحمن دا علوم شرعیه ته اشاره ده. الله رحمان د دنیا کې د بندګانو اصلاح او د هغوی د ژوند انتظام کوي. او الرحیم دا علوم اخرویه او د معاد ته اشاره ده چې خصوصي رحمت والا آخرت کې په دې طریقې باندې سورت فاتحه دا اجمال د قرآن. اکثر حضرات داسې ذکر کوي چې قرآن منقسم دی څلورو قسمونو ته. اول په دې کې بیانېږي خالقیت، دا د اول نه واله تر سورت انعام پورې زیات چې مضمون ذکر کېږي د خالقیت ذکر کېږي، نور احکام او تشریعات به ورسره. او بیا دویم نمبر ذکر کېږي تربیت. د سورت انعام نه واله د سورت کهف پورې زیات مضمون د تربیت ذکر کېږي. نور شریعت ورسره هم وي خو زیات مسله د تربیت. او دریم چې ذکر کېږي مسله د برکت وي، دا د سورت کهف نه واله تر سورت سبا پورې د برکت مسله چې ستا مال ستا ژوند کې برکت اچونکی الله دی. او څلورم مضمون ذکر کېږي قیامت، د سورت سبا نه تر اخره پورې مضمون د قیامت. نو قرآن مقدسه په دې څلورو منقسم دی. یو دا غټ مضامین دي، نورو سره ضمن بحث راځي. او دا څلور واړه ذکر دي په سورت فاتحه کې. الحمدلله دا بیان د خالقیت دی
او رب العالمین دا بیان د تربیت دی او الرحمن الرحیم دا بیان د برکت دی چې چا پیدا کړی څوک د تربیت کی برکت والا هم هغه دی او مالک یوم الدین دا بیان د قیامت دی هغه څلور واړه علوم دا په سورۃ فاتحه کې او دا څلور واړه علوم دا په بسم الله کې دي بسم الله کې الله ته د کی اشاره ده خالقیت ته چې الله خالق دی دا صراحتا اشاره ده او چې هر کله دا خالق دی نو همدغه مربي هم دی ضمناً به اشاره ده برکت ده او الرحمن دا اشاره ده خالقیت ته بیا تربیت ده او الرحمن دا به اشاره ده برکت ده او الرحیم اشاره ده قیامت ده بسم الله کې دا علوم او کدا بیا را باندې په پاکي نو بیا داسې ویل شي دا بعد صد پاره دی نو په دې باندې درې قول دي د مصاحبت لپاره دا د برکت لپاره دا د استعانت لپاره دا درې وړ قوله پکې شته مصاحبت لپاره دا د استعانت د برکت لپاره دا استعانت لپاره نو با اوه د برکت لپاره بسم الله په برکت د نوم د الله چې خالق دی په برکت او استعانت د نوم د الله چې هغه الله خالق دی نو دغه ذات چې کوم دی مربي هم دی دارنګه دغه با برکت لپاره برکت اچول کې هم دی په نوم د الله چې هغه قیامت راوستون کې هم دی نو په دې واقعي را باندې نو چې ارکلا دا درې وړه احتمال پکې دي مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله هغه به ترجیح ورکړي دي چې بعد لپاره د استعانت وایا استعانت د نوم د الله باندې هغه د ترجیح ورکړي نو چې دا سورته فاتحه د قران مقدسه اجمال شو اجمال مخکې وي تفصیل وروسته وي نو ځکه سورته فاتحه لومړی دا ذکر شو فضایل د سورته فاتحه کې د دې مختلف نمونه راغلي دي او د یو سیس چې ډېر نمونه دا دلیل د فضیلت وي فضایل د سورته کې د یو سیس چې ډېر نمونه یې لہذا دا ډېر نمونه د هغې دا دلیل د هغې د فضیلت او د هغې د عظمت او د شان قاضي بیضاوي د دې 14 نمونه ذکر کړي قاضي بیضاوي د سورته فاتحه 14 نمونه ذکر کړي د دې یو نوم د فاتحه الکتاب فاتحه الکتاب دویم نوم د دې د ام القرآن او دریم نوم د دې د اساس القرآن او څلورم نوم د دې سورۃ الکنز سورۃ الکنز د خزانه سورۃ او پنځم نوم د سورۃ الوافیہ او شپږم نوم د دې سورۃ الکافیہ وافی هم او کافی هم د دې سورۃ هو نوم د سورۃ الحمد حمد باندې شروع کیږي الحمدلله او اتم نوم د دې سورۃ الشکر باندې کې شکر ادا کیږي او د دې له هم نوم د سورۃ الدعاء د دعا چل درخې چې دعا بسنګ کې دعا چل درې چې اول بد الله حمد وای بیا بخپل تعلق جوړ کې بیا د الله نو وړ او لسم نوم د تعلیم المسأله د سوال طریقه خوونه د سوال د طریقې خوونه او یو لسم نوم د سورۃ الصلات دا په مانځ کې ویلې شي سورۃ الصلات او دولسم نوم د سورۃ الشافیہ د ځان د موده د دم سورۃ شفاء لپاره او دیالسم نوم د دې سورۃ الشفاء دولسم نوم د الشافیہ او دیالسم نوم د سورۃ الشفاء او څوارلسم نوم د دې السبع المثانی السبع المثانی سبع هو آیات المثانی مکرر یا مکرر دا معنا چې په منځ کې بار بار ویل شي یا مثانی دا معنا چې دا په دوه کرته نازل شوی دی نزول کې په خپل ځای اختلاف دی چې یو ځل نازل دی که دوه ځله
خو بار بار ویلی شي نو دې ته ویلی شي السبع المثاني. لہذا د یو څیز چې نومونه زیات وي دا دلیل د شرافت وي. ستا دپاره نوم دی چې طالب، عالم، قارئ، حافظ، داسې نور نومونه دا ستا د اوصافو دي. دا د فضیلت دی د صورت لپاره. حدیث کې دا راغلي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي دا صورت متعلق قسمت الصلاة بیني و بین عبدي. دا صورت صلات زما او زما د بنده مینس کې تفسیر دی چې بنده شروع کی الحمدلله، الله وی اسنا علی، دې بنده زما ثنا وی رب العالمین. د چې کوم د زما تربیت بیان کو، زما ثنا وی او زما مجد بیان کو، دا د الله صفات وی. او چې کله بیا بنده وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، وی دا حساب کې د بنده ده او زمان منس کی شریک ده. د بنده عبادت ده الله قبلی، د بنده استعانت ده الله نه غوښتي شي، نمخ کی حصہ ده الله، دا حصہ مشترک. بیا اخیری حصہ اهدنا الصراط المستقیم، دا بنده ستا د پاره ده اوس ته وګوره الله وی چې دا نو دا صورت د عظمت او د فضیلت والا ده. نمونو لحاظ باندې او لہذا حدیث باندې بیا په دې صورت کې چې کوم سورۃ فاتحه ده د دې ټوټل کلمات د کې 25 کلمې 25 په دې کې کلمات او په دې صورت کې حروف یو سل 14 حروف دي، یو سل 14 په دې کې حروف دي. په دې صورت کې نکتې دي ان شاء الله بیا اخر کې دا بیان کوم. الحمدلله رب العالمین. الحمد کې الف لام په دې کې 3 احتمال دي. جمهور حضرات فرمایي لام د پر د استغراق ویل شي، تمام حمدونه خاص دي الله لپاره. جنسی وایي هم ټیک ده. دوی مرحله د معتزله او د هغه لام د استغراق نه وي، هغه د جنس لپاره وي. وجه دا چې د معتزله او خیال دا دی چې دا بندگان خالقین د خپل افعال اختیاریه دي. نو چې ته خالق د خپل افعال اختیاریه وي نو حمد بستا ویلی شي، د الله خو به نشي ویلی. ځکه دوی تمام حمدونه الله د پاره نه وي. نو د جنس د پاره وي، د لام د جنس د پاره ګرځي، د جنس حمد. جنس حمد الله د پاره ثابت او اهل حق جنس امني استغراق امني. دریم قول د سید زاهد هروی دی، هغه وی لام د پاره د عهد خارجي دی. سید زاهد هروی هغه لام د پاره د عهد دی. قانون دی متى امكن العهد لا يصار الى الغير، چې سو پر عهد ممکن وي بل خانه شتل نو دلته عهد شتي ممکن دی نو بل خیبل عهد. الحمدلله هغه معبود حمد، معبود حمد چې الله د خپل ځان د پاره کوم حمد وي هغه ثابت دی الله د پاره معبود حمد کامل. نو الحمدلله بیا تاسو کتابونو کې وایي 3 ټکي ذکر کیږي، حمد وی، مدح وی، شکر وی. قرآن مقدس الله پاک د حمد ټکي ذکر کوي، د مدح او د شکر نه ذکر کوي. وجه ولدا دا چې حمد هغه ځای کې ویلی شي چې الته حقیقتا دا سیز موجود وي، او مدح هغه ځای کې ویلی شي که حقیقتا وي او که ادعاء وي. عادت چې وګورو الله جل جلاله د لپاره حمد حقیقتا ثابت دی. الله د لپاره حقیقتا دا لایق د حمد دی، ادعاء نه دی چې ګینه الله د حمد دی او موږ له حمد وایو. نو الله حقیقتا لایق د حمد دی، نو ځکه حمد ته کې ویل شي. مدح که الته هغه قابل د مدح وی حقیقتا وی نو امتک د کني نو امتک نو دې وجه حدیث کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي احصوا التراب في وجوه المداحين، چې کوم سړی د بل مدح کوي په دې مخې خاورې کول ولا وجه دا چې دلته د مدح ټکی راغلی، دا سړی چې دا مدح کوي په حقیقت کې دا نشته، دا پکې شته نه، خو دې اصل کې دی چې تاسو دی او داسې دی.
نو حقیقت کې الته هغه لایق د صفت نو او دوله صفت کو نه په دې نه ولا خاوري ولا نو مدح دا عمل چې الته صفت وی او کني او حمد دا خاص دی چې الته موجود وي دلته الله لایق د حمد دی نو ځکه حمد ذکر کوي دویمه دا چې حمد دا صفات د حی وي او مدح دا عام دا صفت د حی عمرز او د جماد عمرز چې ارکلا مدح دا صفت د جماد عمرز او الله جل جلاله هو حی قیوم دی ځکه د حمد ذکر کیږي الحمدلله محقق دا دو جواب دي دریم جواب چې کوم تاسو مشهور به اورېدلې چې حمد ذکر کیږي هغه ځکه چې الته با اختیار وي او مدح هغه ځکه ذکر کیږي چې الته به اختیار وي نو تاسو مثال ذکر کوي مدحت اللؤلؤ على صفا صفای د ملغلره دا دغه په اختیار کې خو نه نو مدح ویل شي او حمد نشي ویل نو په دې باندې به اشکال وي چې ارکلا حمد دا راځي په امور اختیاریو کې مدح راځي غیر اختیاریو کې نو د الله صفات حقیقیه دا عقاید ولا ذکر کوي غیر اختیاري بیا خو پکار نه چې صفات غیر اختیاري دي نو د الله حمد دی به او نه ویل شي په علم باندې په قدرت باندې په سمع باندې په بصر باندې دا صفات حقیقیه دي او دا غیر اختیاري دي نه بیا د الله حمد په دې نه دی پکار ځکه دا قانون جوړ شو چې را حمد په هغه صفاتو ویل شي چې هغه اختیاري وي او دلته خدای غیر اختیاري دي بیا دا صفاتونه د الله لپاره غیر اختیاري دي استقراري دي ولی دا کمال په استقرار کې دي اختیار کې نقصان دي کدا صفات د الله اختیاري شي هر اختیار دا مسبوق به ارادتي وي هر اختیاري چیز دا مسبوق به ارادتي وي او کوم چیز چې مسبوق به اراده وي هغه حادث وي د الله صفات به حادث وګرځي نو د الله صفات به حادث دي نو دا مسبوق به اراده نه دي نو د الله صفات استقراري دي او دلته استقرار کمال دی نو کدا معنا وکړي شي چې حمد اختیاریو کې راځي مدح غیر اختیاریو کې راځي نو بیا خدای الله صفاتو باندې حمد پکار نه ځکه په اختیاري دي او غیر اختیاري دي بیا الته نور جوابونه کوي یعنی چې دلته چې کوم حمد ویل شوی دی اگر چې دا غیر اختیاري دی خو معنا دا ده چې دا فاعل مختار دی الله جل جلاله مختار ذات دی ذکر ته حمد ویل شي الحمدلله دا جمله اسمیه ده یو د قضیه حملیه ورته وایي مدعا ورته وایي دا مدعا ده دا دعوه وکړه چې تمام حمدونه د الله دپاره دي هر دعوی د لپاره بیا دلیل انا په دې باندې دلایل پیش کی لمبه دلیل دا چې رب العالمین د الله د لپاره حمد ولې دی اذ هو رب العالمین ځکه د پالون کې د عالم دی نو ځکه د الله د لپاره حمد دیم دلیل دی اذ هو الرحمن الله ډېر لوی نهایت مهربان ذات دی او دریم دلیل دا چې اذ هو الرحیم او څلورم دلیل اذ هو مالک یوم الدین دا دلایل دی په دې مدعا چې کوم ذکر شو الحمدلله حمدونه د الله د پر رب العالمین رب چې کله دا مصدری صيغه ده یا رب بل صفت مشبہ صيغه ده رب ویل شي چې کوم دی بلوغ الشیء الى الکمال بالتدریج رب چاته ویل شي بلوغ الشیء الى الکمال بالتدریج سیز کمال تر رسول په قلار ته پیدا شوی نه د خوراک کوي شو نه د اسکات کوي شو نه کې ناشته شوی الله ته ځوانه کمال ته ورسولې په درجه سره عمدغه ذات ویل شي رب بل سیز کمال تر رسول په طریقې د تدریج سره رب العالمین عالمین د عالم جمع د عالم حرف على وزن ویل شي چې کوم دی ما يفعل به لك خاتم ما يختم به طابع ما يطبع به عالم ما يعلم به ویل شي چې په دې باندې بل سیس پیژندل شي او په دې مخلوق باندې خالق پیژندل شي څنګه یو باندې عربي هغه ذکر کوي البحرة تدل على البعير دا عالم په دې الله پیژندل شي ولی
البعرة تدل على البعير چې په لار کې پچه د اوښ پرتی نو سړي ته پته لګي چې په دې لار باندې اوښ تللی دی. وآثار المشي تدل على المسير او چې په لار روان او د خپې دامن پروت دي نو پته لګي په دې لار څوک تللی دی. هذا المركز السفلى والعليا دا عظیم ازمکه او دا عظیم اسمان کیف لا تدلان على عالم خبیر دا بسم د الله په ذات دلالت کوي. نو عالمین په دې باندې الله پیژندل شي د عالم جمال. عالمین ما سوا الله د الله نه چې سوا سونه مخلوق دي د عالم وي. په دې مشهور اشکال وي یو طرف ته الله دی بل طرف ته مخلوق دی نو تمام مخلوق یو فرد دی. موجودات په دوه منقسم شو یو الله بل مخلوق یو فرد شو. یو فرد خو جمع نه راځي جمع خو کم از کم 3 افراد واړي چې اسی ذکر کړي کنه موجود منقسم به دو قسم است نیز د عقل ایک واجب الوجود و دیگر ممکن الوجود. چې څومره موجودات دا په دو منقسم دي ایک واجب الوجود یو طرف ته واجب الوجود دی چې الله دی او دویم طرف ته ممکن الوجود دی چې دا مخلوق دی. دا تمام مخلوق یو فرد دی. بیا خدا جمع کول نو پکار. جواب ته نه داده چې ما سوا الله تعالی ویل شي هو ته کې انواع کثیره دي. هر کله چې انواع کثیر دي نو ځکه جمع شو رب العالمین. الرحمن الرحیم رحمان چې کوم د حروف سیوا دي او دا زیادت د حروف په دلیل په زیادت د معنا باندې وي نو پته لګي رحمان دا د صفت مشبہ صیغی دی او په دې کې مبالغه پرته وي. صفت مشبہ صیغی دی دواړه په دې کې مبالغه پرته وي. رحمان کې زیادت د حروف نو په دې کې معنا زیات ده په نسبت د رحیم باندې او دا دواړه د رحم نه راوتی دي. رحم ویل شي چې کوم دی رقت القلب لنرمېدل. هر کله چې خپل معنا ده د رحم ده او د رحم انا د رقت القلب لنرمېدل د دې اطلاق په الله نه کیږي ځکه د الله د پر اړه نشي ویل د الله د پر دړه صفات نشي ویل ډب وایي به صفات وایي. رقت صفت د قلب دی د الله قلب نشي ویل رقت د کوم ځای نه وایي. وجدا دړه څه ته ویل شي لحم صنوبري مرکوز في جانب الايسر من البطن. لخو دې ته وایي لحم صنوبري دا صنوبر شکل واخده مرکوز في جانب الايسر غس طرف د خېټه باندې دا پرته دی دې ته قلب وي. الله د پر قلب نشي ویل د صفات به څنګه ولوي چې رقت القلب او د رحم معنا رقت القلب. نو په داسې موقع باندې دلته مراد معنا لازمي وي. لازمي معنا چې کوم انسان په بل باندې نرم شي نو دی سره ښېګړه کوي ایصال الخير. نو الله رحمان او رحیم دې په معنا لازمي سره چې د مخلوق باندې مهربان دی مخلوق ته خیر ورکوي. بیا چې کوم دی رحمان کې معنا سیوا ده په نسبت د رحیم باندې. دا سیواواله کله په اعتبار د کم سره کله په اعتبار د کیف سره. کم افراد وړي او بل طرف ته رحیم افراد وی کم لګ او بل کیف سره یو د خټ سیس بل د ورکوټ سیس معنا معنی کولای شي. رحمان د ډیر رحمونو والا د ډیر رحمونو والا. بیا دا دنیا سره کولای شي ځکه دنیا کې انسانان کافر مسلمان ټول باندې الله مهربان دی او رحیم په لږو کسانو باندې رحم. نو قیامت کې به په لږو کسانو مهربان دی چې هغه مؤمنان او که کیف سره وایي رحمان د غټو غټو نعمتونو والا د رحیم د لږ ورکوټو نعمتونو والا. یا دا غټ نعمتونه هم الله ورکوي دا ورکوټي نعمتونه هم الله ورکوي. دا غټ نعمتونه الله ورکوي نو به تتمیم د پر سره دا ذکر کیږي الرحیم دا ورکوټي نعمتونه هم الله ورکوي. مالک یوم الدین دلته دوه قرات راغلي مالک هم راغلي مالک هم راغلي دوه قرات متواتر دي دوه صحیح دي. اگر چې څوک یو راځي وي څوک بل دین ویل شي جزاء ته دا نه یدینو ویل شي جزاء او بدلی ته نو مالک د ورځې د جزاء دی. اشکال دا وی چې الله پاک مالک د ورځې د جزاء دی نو ولې دنیا کې الله مالک نه دی دنیا کې هم مالک دی. نو جواب دا دی چې دنیا کې عارضی
بادشاہان وي، عارضي مالکان وي، ته زه د خپل کور مالک یم، د خپل پټي مالک یم، وزیر اعظم او صدر صاحب وایي زه د پلانکي ملک وزیر اعظم یم. دنیا کې دا عارضي بادشاهان، عارضي مالکان وي. قیامت داسې ورځ ده چې هلته دا یو نشته، هلته تمام ملکیت صرف د الله دی. ځکه تخصیص ذکر کېږي مالک یوم الدین، بادشاہ د ورځې د قیامت. ایاک نعبد، خاص تا لره عبادت کوم، و ایاک نستعین، او خاص تا نه امداد غواړو. نحوه کې تاسو وایي اصل کلام دی نعبدک، نعبدک، نستعینک. د اخره کې چې کوم کار د مفعول ضمیر متصله موږ غوښته چې دا مقدم کو د تخصیص لپاره، نو دا ضمیر متصله دی او ضمیر متصله خو نه مقدم کېږي ځکه هغه منفصل کېږي، نو مجبورا دغه ضمیر متصل بدل شو په ضمیر منفصل باندې ایاک ته نه جوړ شو او بیا دا مقدم شو د تخصیص لپاره. ایاک نعبد، خاص تا لره عبادت کو، خاص تا نه امداد، و دا خاص معنا د تقدیم را پیدا شو. نعبدو دا په جمع ذکر کېږي، نستعینو دا په جمع ذکر کېږي. یو خدا چې عبادت هغه عبادت دی چې کوم په جمع کولی شي، مونځ هغه مونځ دی چې په جمع کې. تاسو اصول کې وایي چې ځان له مونځ کې دا خو ناقص دی، نو ځکه په جمع ټکي ذکر کېږي. او دویمه دا ده چې نعبدو دا په جمع ذکر کېږي، دا عجز ته اشاره وي. یوازې د مفرد صیغه وي چې اعبدو، نو په ده کې لږ علو او تکبر وچېږي، یوازې زه عبادت کوم. نه په جمع سره ووایي نعبدو، موږ ټول عبادت کوو، الله دا نور بندګان دې عبادت کوي، زه کوم، نو زما څه تخصیص او تکبر او علو په دې کې نشته، نو ځکه په جمع ذکر شو. او درېیمه دا ده چې په دې کې امید د اجابت دی، چې په جمع باندې کوو نو دا دومره کسان چې مثال په طور راجمع او عبادت کوي، نو درې صورته دي. یو صورت خدا دی چې الله پاک د یو عبادت هم قبول نه کړي، دا خو کېدی نه شي. دویم صورت دا دی چې د دې بعضو عبادت قبول کړي او د دې بعضو هغه پرېږدي. نو د کریم او دا عظیم دربار او سخا دا تقاضا نه ده چې د لپاره 200 درخواستونه یې ښودلی شوي، دا سل دې ویلي او سل ته ویلي. دریم احتمال دا دی چې دا څه خو اعلا دي، د هغې درخواستونه الي دا ادناو سره والي، نو دا کم چې نیکان بندګان دي په دې مانځه کې الله خو د هغه قبلوي، دا نور ورسره هم قبول کړي. نعبدو په جمع ذکر کېږي دې لپاره چې دا عبادات زموږ قبول شي. په جمع سره دا درې نکتې په دې کې عبادت مخکې ذکر شو، استعانت رستو ذکر شو. اگر چې ظاهري تقاضا خو دا ده چې استعانت دې مقدم شي، امداد وغواړه بیا به عبادت کې، خو نه استعانت دا د الله لطف غوښتل دی. او ته چې د چا نه څه شی غواړې که نه، نو مخکې به اوس خپله رابطه ذکر کړې. د چا نه چې څه څیز غواړې نو مخکې به رابطه ذکر کړې، زه ستا غفلانی دوست یم، نو بیا به تاله درکوي. نو چې هر کله ته د الله نه مطالبه د استعانت کوي، نو مخکې رابطه ذکر که الله ته مې ربې زه دې بنده یم، ایاک نعبدو، ته مې ربې زه دې بنده یم، ستا عبادت کوم، نو اوس راله څه راکړه، امداد لکه، نو و ایاک نستعین، او ستا نه امداد غواړو. مسلمه ده چې عبادت خو یوازې د الله کېږي. هر چې استعانت دی، یو استعانت تحت الاسباب وي، دا د مخلوق نه غوښتی شي، بل ته به اوبه راله راکړه، ځان کیسې راله راکړه، دارنګې زه علاج به ځان ته کړې، ډاکټر ته به ماله دوایي راکړه. دا استعانت تحت الاسباب دی، دا د مخلوق نه غوښتی شي. دویم استعانت دی بغیر د اسبابونه، چې ته دلته ناست یې او چې کوم دی په سر، دا د سر در مې ټیک کا، د غاښ دا دړ مې ټیک کا، اوس دا صرف الله کې، دا بندګان بیا مخلوق نشي کولی. ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، وښایه موږ ته الله را مستقیمه نیغه. اهدنا وښایه موږ ته، هدایت یې تاسو دوه معنی کوئ، ایصال المطلوب و اراعة الطریق. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم نه مراد اسلام دی، د اسلام لار راته وښایه. اهدنا الصراط المستقیم.
اوس مو خبره ذکر کوله چې مستشرقینو په قرآن باندې ډېر اعتراضونه کړي دي، نو دلته یې اعتراضونه کړي. یو خدا چې تاسو وایي الحمدلله، نو تاسو وایي دا د الله کلام دی، نو چې الله په خپله وایي الحمدلله، ثنا الله د پرده، نو الله خو د بل چا ثنا ووایي، دا خو تاسو وایي د الله کلام دی، نو الله د بل چا صفت ذکر کوي چې الله داسې وایي الحمدلله. دارنګې دلته تاسو وایي اهدنا، موږ ته صحیح لار وښایه. نو اوس یو سړی مسلمان دی، د 80 کالو دی او 80 کاله کې دی سوال کوي الله ما ته صحیح لار وښایه. ته په 80 کالو کې صحیح لار ته لا رسېدلی نه یې، نو د هغې نه اخوا به څنګه رسېږي؟ د دې نه مختلفو طریقو باندې جوابات شوي دي. اول نه جواب کوي شي دلته ورسره قولو، الله دې بندګانو ته سبق ښیي، قولو بندګانو تاسو داسې وایئ، دې بندګانو ته الله سبق ورښیي او ورته وایي تاسو قولو داسې ته ووایئ چې الحمدلله، بنده ته الله سبق ورښیي. دویمه دا ده چې د دې داسې مثال دی، یو سړی بل ته خط لیکي، ولیکه چې کوم دی زما محترم پلاره، نو کاتب لګی دی وایي زما محترم پلاره، ولې هغه د کاتب پلار دی. ستا پلانې زوی ټیک ټاک دی، روغ جوړ دی، نو کاتب لیکي ستا پلانې زوی، نو وایي دا پلانې د کاتب د هغه زوی خو یې دغسې دی. څنګه چې دا وي دغه رنګې الله دې بندګانو ته وایي بندګانو تاسو داسې، دا نه چې ګینې الله د بل چا صفت ذکر کړي او د بل چا حمد وایي. د دویم اشکال نه جواب چې اهدنا مراد دی نه دوام دی، الله پاک موږ ته هدایت نصیب کړی دی، صراط مستقیم راته نصیب کړی دی. مراد دا ده چې دا ویم نه الله موږ له په دې باندې دوام راکړي، د دې نه مو بل خوا واړوي. صراط الذین دې ته بدل وایي د مخکې صراط نه، صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی په هغوی باندې. سوال کې وویلی شو اهدنا الصراط المستقیم، موږ ته نیغه لار وښایه. هر څیز دپاره یو مثبت وي یو منفي وي، هر څیز کې یو منفعت وي یو مضرت وي. کوم چې مثبت اړخ دی او د منفعت دی، نو صراط الذین انعمت علیهم د هغه خلکو چې کوم تا په انعام کړی، او مضرت چې د کوم نه ځان ساتنه ده، نو غیر المغضوب علیهم د دې نه مو وساتئ. د هغه خلکو لاره ته وښیه چې کوم باندې انعام شوی دی، او چې کوم غضب شوی د هغې نه مو وساته. صراط الذین دا بدل دی د مخکې صراط نه، نو موږ ته هغه لار وښیه انعمت علیهم چې تا انعام کړی په هغوی باندې. هغه منعم علیهم څوک دي؟ نو وړاندې بل صورت کې د هغې وضاحت را روان دی. اولئک مع الذین انعم الله علیهم، اولئک مع الذین انعم الله علیهم، فکم خلق الله انعام کړی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا څلور طبقې خلک دي چې الله په دوی انعام کړ. بیا دا څلور طبقې دا منعم ولې دي؟ مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله تحذير الناس کې دا هغې بیا وجه ذکر کړې چې دا څلور طبقې خلک ولې دي. نو وجه دا ده چې کمال په دوه قسمه دی، یو ته کمال علمیه وایي، علم کامل وي، دویم ته کمال عملیه وایي چې دی په عمل کې ډېر مخکې دی. هر چې کمال علمیه دی دا په دوه قسمه دی، یو علم هغه مؤثر وي، بل علم هغه متاثر وي، د بل نه اثر اخیستل. عمل هم په دوه قسمه دی، یو عمل مؤثر وي په بل کې اثر کول، بل عمل متاثر وي د بل نه اثر قبلول. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین، دا دوه هغه طبقې دي چې دا په علم کې کامل دي. ومن النبیین انبیاء هغه حضرات دي چې دا په علم کې کامل دي او مؤثر دي، دوی علم په نورو کې اثر کوي. او صدیقین هغه دي چې دا د کامل علم ونه دي خو متاثر، چې هغه د پیغمبر نه اثر داسې علم قبول کو چې دا صدیقیت ته رسېدلی دی. او کوم چې په کمال عملیه کې کله مؤثر وي من الشهداء، دا شهیدان
غازی صاحب هغه عمل دونه مضبوط دی چې عملي شکل یې تور اغوستی په میدان کې ولاړ دی، بل ته وایي ایمان راوړه. دا کامل عمل والا دی، بلکې اثر کوي د بل د ایمان دپاره تور او چټه کړې ده، او عمل کې چې دی متاثر وي د بل نه. الصالحین دا صالح سړی دی چې کوم دی خبر خپل نقدونه کوي. زمونږ تبلیغیان حضرات دي چې کوم دی سیروزې لري، دا صالحان متاثر د بل نه علماو نه چل زده کړی، بس خپل لمونځ کوي، نو چا سره کار نشته. نو دا تاثر والا دی، د بل نه اثر قبول کړی. دا څلور طبقې دي د انعمت علیهم، تا په دې باندې انعام کړی دی. دا مثبت اړخ، هر چې منفي اړخ دی نو غیر المغضوب چې نه دی غضب کړی شوی علیهم فتوی ولا الضالین او ندی گمراه. دا دو طبقې ذکر شولې. بعضې دا فرمایي چې مغضوب نه مراد یهودیان او ضالین نه مراد نصرانیان. دا به طوري مثال ویلی شي. اصل کې مقصود دا دی یو هغه سړی دی چې حق لار پرېږدي او ناروا ته روان دی خو سره د پوهې نه، او دویم هغه سړی دی چې حق لارې پرېښې ناروا ته روان دی خو ناپوهه دی. یهود داسې خلک وو چې دا سره د پوهې نه په غلطه لار روان دي، اسلام یې نه راوړو، نو داسې خلکو ته مغضوب وایي. او دویم هغه چې دی نه پوهېږي او بیا حق لار پرېښې ده نو هغې ته ضال وایي. نو نصرانیان عموما دا ناپوهه خلک وو، نو ورته ویلی شي ضال. او یهود دا پوهه خلک وو، د پوهې سره سره دي دا دانسته په غلطه روان دي، نو دې ته ویلی شي مغضوب. لهذا موږ ته د منعم لار وښایه، خو دا چې قصد غیر مغضوب چې دې باندې غضب نه دی کړی شوی، ولا الضالین او دا ګمراه نه دي. آیت نه پته ولګېده چې د انسان د نجات لپاره دوه څیزونه دا لازمي وي. دوه څیزونه دا لازمي وي. یو ته ویلی شي چې کوم دی کتاب الله، او دویم ته ویلی شي رجال الله. اهدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم څه شی دی؟ اسلام دی. اسلام څه شی دی؟ قرآن دی. دا ویلی شي کتاب الله. انسان چې خلاصي ته رسوي، نو لهذا صراط مستقیم قرآن دی، کتاب الله په طرف کې ونیسه. او دویم دی رجال الله. قرآن دی راواغستو د الذین انعمت علیهم، هغه خلک چې په هغوی انعام شوی د منعم علیهم ملګرتیا وکړه. نو قرآن راواخله او دا چې کوم خلک منعم دي د دوی نه زده کړه. دا دواړه خبرې، یو کتاب الله الصراط المستقیم، دویم رجال الله انعمت علیهم. قرآن به راواخلې او هغه سړی چې قرآن ورته زده دی د هغه نه زده کړه، نو هم قرآن او رجال الله چې دا دواړه یو ځای شو، اوس دا نجات دی. دا دواړه کنه یوازې قرآن در سره دی خو پوهېږي نه، یوازې یو سړی پوهه دی خو دا قرآن نه علاوه دا پوهه نه لري. نو به تا سره کتاب الله وي، به د سره رجال الله وي، دا دواړه یو ځای شي، نو اوس دا د کامیابۍ او د نجات لار ده. د پردی غضب نه دی شوی. ښه چې دا مختصر ترجمه وه. په سورت فاتحه کې یو څو نکتې چې کوم دی هغه ذکر کوو. یو دا چې شاه عبدالعزیز رحمه الله هغه بیان کړی ده. بیا فرمایي په دې سورت فاتحه کې اوه حروف نشته. سورت فاتحه کې حروف چې کوم دی اوه حروف دا نشته، کوم چې حروف هجا دي 29. په دې کې جیم نشته، په دې کې خا نشته، په دې کې سا نشته، په دې کې زا نشته، په دې کې فا نشته، په دې کې شین نشته، په دې کې زوها نشته. دا اوه حروف هر یو دا یو قسم د عصا ته اشاره کوي، او هغه حروف په دې کې نشته. مثال صاد دا اشاره ده صبور ته، صا صبور ته عصا. جیم اشاره ده جحیم ته. خا اشاره خزي اليوم رسوي قیامت. زو زفیر. فا فراق. شین شهیق. زو لزو د جهنم لمبه. دا و حروف داسې دي چې دا اشارات دي عذابونو ته، او دا و حروف په دې صورت کې نشته.
لہذا پدې کې د عذابونو هغه آثار او نشانات الله نه دي ذکر کړي وای دا د شفقت او د مهربانۍ صورت. شاه عبدالعزیز رحمه الله پکې دا تذکرہ کړی. یو دویمه نقطه شاه عبدالعزیز سے وویلې ده او شاه اشرف علي رحمه الله وویلې ده. دوی فرمایي دې صورت چې کوم ترتیب دی نو هغه هم عجیب دی. هغه ترتیب دا چې اول د الله جل جلاله صفات ذکر کیږي 15. د الله صفات ذکر شول 15. الحمدلله الله یو صفت. دویم ذکر شو رب العالمین. دریم ذکر شو الرحمن. څلورم ذکر شو الرحیم. پنځم ذکر شو مالک یوم الدین. او طریقه دی چې سړی د چا صفات اوري او د هغې شان او عظمت واوري نو د ده په اړه کې به جذبه پیدا شي چې دا خو دومره د کمال انسان دی به څنګه علمه. دا 5 صفات د الله ذکر شو دا په طریقې د غایب ذکر شول. هغه الله دی، هغه رب دی، هغه رحمان دی، هغه رحیم دی. نو چې هر کله داسې یو ذات چې په دې 5 صفتونو موصوف د غایب صفت ذکر شول نو ستا په اړه کې به جذبه او شوق پیدا شي چې د ده سره خو سره رابطه پکار ده. تا ته څوک د چا صفت وکړي ده څه به څنګه ملاوېږم ټلیفون به ورته څنګه کوم. نو چې هر کله ستا شوق پیدا شو د رابطې نو منځ کې الله رابطه ذکر کوي را مخامخ یې کړې وایه ایاک نعبد دا هغه ټلیفون دی د دغه ذات عبادت کوم د دغه ذات نه استعانت غواړم نو کلام د غایب نه خطاب ته راغلی. او هر کله چې کلام د غایب نه خطاب ته راغلی ستاسو سره رابطه قایم شوله او چې هر کله داسې عظیم ذات سره د رابطه قایم شو اوس د هغه عظیم ذات نه وغواړه نو تا ته نه سوال وکړو اهدنا الصراط المستقیم. الله استقامت مو نصیب کړي. نو ځکه دا ترتیب ورکړی شو صورت. یو دریمه نقطه په دې کې امام فخرالدین رازي ذکر کړی. هغه فرمایي په دې صورت کې 10 صفتونه ذکر دي. دې صورت کې 10 صفتونه ذکر دي. 3 صفتونه دا د الله دي او 3 صفتونه دا د بنده دي. او هر یو صفت د بنده د الله د صفت سره مربوط دی. 5 صفتونه دا د الله دي، 5 صفتونه دا د بنده دي. هر صفت د بل سره دا مربوط او تړلی شوی دی. د الله د پاره 5 صفتونه لله الوهیت دی، رب العالمین تربیت دی، الرحمن دی، الرحیم دی، مالک دی. او د بنده لپاره یو صفت دی نعبدو عبادت دی. دویم صفت دی نستعین استعانت دی. دریم صفت دی اهدنا طلب د هدایت دی. څلورم صفت دی مستقیم طلب د استقامت دی. او پنځم صفت دی انعام ته طلب د انعام دی. دا 5 صفتونه د بنده دي. اوس یو صفت د بنده صفت د الله سره ولګوه. الحمدلله حمدونه د الله دپاره دي نو الله خالق دی. هر کله چې خالق د بنده صفت رامخکې که ایاک نعبدو خالق ته یې نعبدو موږ ستا عبادت کوو. هلته خالقیت دلته د بنده صفت د عبادت ته مو خالق نو ستا عبادت کوو. الله دویم صفت د رب العالمین الله مربي دی. چې هر کله الله مربي و د بنده دویم صفت دی نستعین مربي زمونږه چې هر کله ته مو مربي نو ستا نه طلب د استعانت کو زمونږ امداد وکړه. او دریم صفت دی الرحمن د ډېر لوی مهربانۍ والا دی. د ډېر لوی مهربانۍ د بنده صفت دی طلب د هدایت چې دومره لوی مهربانه دی الله مالم ته هدایت نصیب کړه په سمه لار مې روان کړه. ډېر لوی مهربانۍ والا دی چې کوم ذات سخي وي خلک د هغه نه غواړي. الله رحمان دی وغواړه ترې اهدنا. او الرحیم څلورم صفت دی د الله رحیم خصوصي رحم والا چې خصوصي رحم دی اوس ترې وغواړه استقامت. دا ستا خاص مهرباني چې زما استقامت نصیبه کړي. او پنځم صفت د الله دی مالک یوم الدین بادشاہ دی. نو دلته د بنده پنځم صفت ذکر کېږي چې دی مالک دی د طلب د انعام انعمت علیهم. الله ته چې کوم دی مالک د ورځې د جزا نو طلب د انعام کوم چې زما سره انعام او احسان وکړه.
دا پنځه صفاتونه د بنده د پنځو صفاتونو د الله سره لوک نشر مرتب باندې دا لګي. لہذا رسول پسې بیا آمین ویل دا مستحبات وي. نو آمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله ترزاش الله زمون دا ویل اوریدل ستاره زاده پر وګرځي. الله په خپل دربار قبول کړي. الہ العالمین قرآن علوم باندې زمون ژوند ښایسته کړي. څومره حضرات درسته حاضري کوي، نارینه زنانه عمرونو کې په اهل عیال مال کې الله برکات واچولې کړي. الہ العالمین ته زمون د رضا شي، خیره خاتمه زمون په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. کوم ملګري چې هغوی ځي نو هغې دپاره اجازه ده، خو سبا چې بیا تاسو راغئ د بهر نه کوم موټر سایکل باندې نو جومات ته بلکل مخامخ آمنے سامنے هلته حجره ده، ابل ته کولاوي. لہذا